قل ورته من كان عدو لجبريل، دا اول سوال جواب. چې بخت نصر زمون دشمنو موږ مړکو، جبريل امین زمونږ نه بچ کړی دی، نه افترا تړي. قل ورته من كان عدو لجبريل، څوک چې وي دشمن د جبريل علیہ السلام نو فهو على الخطا، فهو على الخطا. یا دوما جزاء سره فليمت غيظا، فليمت غيظا، د قهر نه دې مړ شي. فإنه يقينا دا جبريل امین چې دی راوړي زړستا ته قرآن راوړي، نازلېږي په زړستا باندې په حکم د الله رب العالمین. تصدیق کې دا کتابونه چې مخکې د هغې نه دي، هدایت دی او زیری د پاره د مؤمنانو. یا دویمه معنی ده چې نبوت زموږ حق و، موږ بني اسرائیل نو دا نبوت نبی علیہ السلام ته ولې ورکړی دی؟ دا جبريل علیہ السلام موږ سره زیاتې کړلی، موږ دې ځکه نه منو. सिंधी रहमत उल्लाह अलैह की फरमाई कि यहूदियों का अपनी समाजी ज़िंदगी में नाकामी पर हज़रत जिब्रील को कसूरवार ठहराने का गलत नज़रिया और उनसे दुश्मनी। यहूदियों का अपने समाजी ज़िंदगी में नाकामी पर हज़रत जिब्रील को कसूरवार ठहराने का गलत नज़रिया और उनसे दुश्मनी। दी नज़रिया खपला गलत था, अब जिब्रील अमीन सर दुश्मनी। यहूदियों का अपनी समाजी ज़िंदगी में नाकामी पर हज़रत जिब्रील को कसूरवार ठहराने का गलत नज़रिया और उनसे दुश्मनी। फ़इन अल्लाह यक़ीन अल्लाह रब्बुल आलमीन दुश्मन दे काफिरान। सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कानून इलाही की पैरवी न करना अल्लाह ताला से दुश्मनी है। लक़द अंज़लना ताक़ीक़ ला लिगलिम तरगीब दे और ज़जर अली किताब, तरगीब और ज़जर अली किताब। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और ताक़ीक़ मंग अली लितास तो आयतुन साफ साफ। और इनकार न की दिन फासिकून, मगर ना फरमान खलक। और कुल्लमा आहदू अकफरू व कुल्लमा आहदू, हर कल ची वादा की दी वादा माते योडल दिन बल अक्सरम ला युमिनून, बल्कि ज़्यादा दी ईमान न रोड़ी। वलम्मा जाअहुम, जवाब दे एतराज़ सानी। यहूदो द नबी अलैहि सलाम मुकाबला कोला प तौरात सरा, न नबी अलैहि सलाम ورته فاتو بالتوراत، तौरात راوړ نو چې तौरात راوړ نو دا آیت پکې راغی څنګه دا سبحان الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه سميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. دا آیت پکې نو دی باغ من الله کې خو عبد الله بن سلام ورته لر کلاس یا نبی علیہ السلام ورته نو کته دا آیت زلیدو نو دی سحران تظاهرا وإنا بكل كافر. نو خپل هغه مولانا مقتدیان ورته وی چې قرآن نو خود انکار کوم دی خپل نه دی ول انکار دی مال قار غسره فنزعون من الحبرية أغي إمامتين زي طبعا أنا متوب إمامتين يوش. نو يهود التوراة پریخودو او منتری شروع د بزرگانو اقوال. حبیب امام شعرانی لطائف المنن کی ویلی، کشف الغم کی ویلی، لکه نن سبا چې دا خلک خبرې
کتابونه سره نه. نو جواب دا نه چې معتبر کتابونه نه دا. دویم دا نه څوک چې د چا خبره پیش کوي نو تعویل به مونږ پکې هله کوو چې هغه سړی مونږ ته معلوم وي او موحد وي متبع د سنت وي، او که غیر معلوم وي نو مونږ په هغې باندې بے سر نه خلاصو، او که معروف وي خو معروف بالشر وي لکه د بریلیانو مشران، نو هغې تعویل مونږ ځکه نه کوو چې هغه په خپل محمل صحیحه باندې منطبق کېږي. د هغو په اقوالو کې مونږ تعویلونه نه کوو. لکه نبی علیہ السلام باره کې چې راځي رافع الرتب، کاشف الکرب وغیره وغیره، نو موږ وایو چې د نبی علیہ السلام په اتباع باندې رفع د مرتبو ده او الله پیغامونه هم ختموي، او دا نسبت غیر موله ورته شي، لکه انبت الربيع البقر تلخیص کې به راشي تاسو. نو انبت الربيع البقر نو دا نسبت غیر موله ورته ځکه انبات خو اصل کې الله کوي، بارانه ته نسبت شه ده، دا نسبت مجازي، مؤثر حقیقي الله رب العالمین. او که مشهور سړی نو بعض خبره شوي موږ دا دس د باغیانو، او که دس د باغیانو موږ دا تفرد دی، که تفرد نه موږ دا په حالت د وجد کې غیر اختیاري خبره صادري. مرحب سحر او جادو کرامات دا په اختیار د ولی کې نه، او معجزات په اختیار د نبی کې. کرامات او کله کله داسې وشي، خو کله کله شاذ و نادري. او سحر څه ته وایي؟ ترتب د امور غریبو، اشیاو خفیو، بے د استمداد د الله نه، د الله استمداد پکې نه. دا خبره کړل اعظم التفاسیر چې سحر ترتب د امور غریبو په اسباب خفیو بے د امداد د الله نه. نو سحر چې د 14 قسمه دي او په ټولو کې الفاظ کفریه. د دې وجه مسله در شاه عبدالعزیز هم فرمایلی چې ساحر به د مسلمانانو مبارک نه سپاره جنازه وکړي نه. یو ته معجزه وي، بل د کرامت، یو ته ارهاس وي. ارهاس د نبی په لاس کار کېږي خو قبل النبوه، د نبوت نه مخکې. یو ته اعانت وي، اعانت دا د عام مومن په لاس کار کېږي. یو اهانت دی، اهانت جدا شي دی، اعانت منه. او یو استدراج دی، در باغی پلاس کار کی استدراج. او یو خذلان دی، دا پلاس د مدعی د نبوت کار کیږي چې نبی نه او عکس کار کیږي، چې کار کیږي عکس. لکه یو سړي چې ته ویلو کنه ویزه نبی، نو هغه نبی علیہ السلام یو کوی ته لاړ، نو کوی وبه ترخې وي، نبی علیہ السلام پکې لاړې مبارکې ته دا خوږې شو. نو دغه خبیث لاړ، بل سړي بوته زما کوی کې وبه ترخې ته چې بګي ټوکړه نه کوی ټول وچ.
نبی علیہ السلام به څوک دم کو یو سړي سترګه خوږونه دا مدعي د نبوت چې دروغجن بل دته یو زما د سترګه دم هغه چې هغه شته دم کړه بله تېرته وشو دا څه دې ته څه ویل کېږي خذلان ویل کېږي خذلان او دا تمهید څه دپاره رستو دا خبره راځي او هر کله چې حضرت رسول د طرف د الله نه تصدیق کې دا کتابونه چې دې سره دي پرېښودلی او فرقې دا کسان نه چې ورکړی شوی ورته کتاب د الله رب العالمین رستو شاګانو او ګویا کې دونه پوهېدل واتبعوا ما تتلو الشیاطین د عطف پر نه بزا عطف پر نه بزا او تابعداري وکړه دوی په هغه څه د هغه څه چې لوستلو شي دانانو علی ملک سلیمان علی عهد ملک سلیمان دی وی چې سلیمان علیه السلام سحر کو الله جواب وکړه ما کفر سلیمان نو پته ولګي سحر کې کفر وما کفر سلیمان کفر نو کړ سلیمان علیه السلام لیکن هغه کسان چې ولكن نشه لیکن شیطانانو کفر کو خود یا خلق ته سحر او د دویم اعتراض جواب وما انزل على الملکین دوی چې ملائکه هم سحر کړی دی خلقو ته سحر خود هغه خو د امتحان دپاره وي سحر دومره زیات شوی چې د معجزې او د سحر خلکو فرق نشو کولی او هاروت ماروت الله راولېږل بعضې خلک وایي چې دا فرشتې وي بعضې خلک وایي چې نه هسې نیکان خلک بیا د دې متعلق دا قسم مشهور ده چې دوی بیا زهرا نومېده او هغې سره نکاح وکړو یا څه وکړو هغه زهرا بیا اسمان ته وختله زهرا ستوری چې او دوی الله په کوزه کې کوی کې اویزان دې کړې اوس چې څوک نفر ویتر کوي نو بیا دا کوی عذاب پې اسان شي دې متعلق دا اسرائیلیت دی ځکه ملائک چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون او دې وجه نه تفسیر روح المانی لیکي او نور هم لیکلي دي چې معنی اعتقاده ان هاروت او ماروت ملکان يعذبان چې دا ملکی په تعذیب کیږي نه فقط کفر دا خلک دې سره کافر کیږي هغه چې موږ را لېږلي دو فرشتې په بابل ښار کې چې هاروت او ماروت نه خودی او کستا تر دې پورې چې دا به وي یقینا موږ امتحان او انکار مو کوي کفر مو کوي او زده کول به دوی مینو ما د دې دوه نه چې فرق راويسته په مین د ښځې او د سړي کې او نو دو ضرر رسونکي او کستا الا باذن الله مگر په حکم د الله او زده کول به ما څه یزرهم چې ضرر به نه رسو یا ضرر به رسو ولا ينفع نفع بین رسوله ولقد علموا تحقیق معلومه خلقتا لمن دا چې دا اشتراه چې واغست کتاب السحر بکتاب الله لمن اشتراه شرای څوکړه واغست کتاب د سحر بکتاب الله په مقابله الله نو نشته دې پر په آخرت کې من خلاق څه حساب ولا بئس ما شروا بانفسهم او ناکار دی هغه چې دی اخلی یا خرسی باغ سره نفسونه لو كانوا يعلمون ارمان کدی پیدا مزمت د شرا ورته مضمومیت د شرا ورته معلوم وي نو دی بداکار نه کول او کدی ایمان راوړې تقوا کړو امین د طرف نه لو كانوا يعلمون ارمان کدی پیدا یا الذين امنوا ممانعت د الفاظ موهومونه هغه الفاظ بنوي چې هغه کې ایهام د شرک یا ایو الذین آمنوا ای ایمان ورو لا تقولوا راینا مو لفظ دراینا راینا ولې مو یا مشتق د رعونتنا په معنا د احمق سره په معنا د احمق سره یا د رعایت نه مشتق د نگهبان یا د رعین مشتق د شپونکې
चरवाहा। सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई यहूद का गुस्ताखाना रवैया और मुसलमानों को हिदायत। यहूद का गुस्ताखाना रवैया और मुसलमानों को हिदायत। और तो इधर गुस्ताखाना रवैया था मुसलमानों को हिदायत की जिदस्कार बना। अहमक या राईना लय्यम बे अलसिनतिहिम, रियायत ना बमाना नेकबा लकद लगी दरूद ताज खलक हुई। शाह इस्माइल शहीद या नूर आ फरमाई कि ज़हर कातिल बावाम सुपरदन दस्त निमुल दरूद ताज खौदे रे पे अल्फाज शिरकी वदा महदी अली शिया लिखल है चले कर ले महदी अली शिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों मोबाइल लफ्ज़ दरायना वक़ूलू वंजुरना वस्मऊ पोशे वावरे काफिरान दपारा अज़ाब दरनाक थे नवाड़िया खलक च काफिरान दी जाली किताबना न मुशरिकान चिरौले गिलीशी बता सुमने खैर दरफ्ता सुना अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तस की रहमत पल्ला चादा पार चला शे अल्लाह दा खावन द फजल लोय दे मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा व मिस्लिहा। माननसा आचम मनसुख को दायतना या हेरो अगेल रनाती रौड़ू मंगा गौर दागेना लका उनजुरना लफज औ मिसलिहा या बल मिसलिहा या पशान दागे नीचे पशान दागे रौड़ी नु बेद मनसुख कोल तो जरूरत ना को या पखपले जमाना की दा पखपले जमाना लका डॉक्टर ते सड़े लाशी और तो गोली उली की दोबारा चलाट शी से गोले कट की और चोर तनूर उली की दरे बजे उस दाखा अवल क्या करामत उर्सुदा करामत अलम ताला में सने पोगे तासुन अल्लाह यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बाहर समने कुदरत वाला दे लेकिन यो मुसलमान बाद दलसु काफिर द पारा मुकाबला बको तो चिकला मादीनो ओ दगा इरादी और आज़म मुसम्मम यो मुसलमान लस काफिर हो चकला मादियात रागो हिम्मत कम नबी मुसलमान दो काफिर मुकाबला। अलम ताला में सन पोगे तासुन अल्लाह यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन द बर्बाद छे आसमानों नोज मकेदा होनी से सब बारा सेवा अल्लाह रब्बुल आलमीन मिन वलीन सो वली वला नसीर न इमदादी मा फौकुल असबाब मा फौकुल असबाब मा तातुल असबाब न। हम तुरीदुना सवाल तासुन तसअलु रसूलकुम च सवाल के द पैगंबर अल्लाह के संगे च सवाल करे मूसा अलैहि सलाम न मखके क़ालू अरिना अल्लाह जा सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि कानून इलाही पर बेजा एतराज और उसका अंजाम, कानून इलाही पर बेजा एतराज और उसका अंजाम। हम तुरीदुना अन तसअलु रसूलकुम दीज की सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई इनकलाबी जुमात के अंदर दुश्मन की तरफ से शुकूक पैदा करने की साजिश। इनकलाबी जुमात के अंदर दुश्मन की तरफ से शुकूक पैदा करने की साजिश। और बरली की मान सख मिन आयतिन की
موسوی قوانین کی منسوخی اور ان کا سبب. موسوی قوانین کی منسوخی اور ان کا سبب. ناتی بخیر منہا کی لکھی قانونی قدرت اور احکام کی تبدیلی کی کیفیت. قانونی قدرت اور احکام کی تبدیلی کی کیفیت. سندھی رحمۃ اللہ علیہ ډېر کمال کړی دی. دا قرآن ما ته اکثر ځینې شاګردان ته مولوي صاحب قرآن ټول سیاست سره لګي ما ته به وي. ما ورته موږ لګو نه متأخرین متقدمین چې د قرآن تفسیر کو فضایل به بیان ځکه مملکت موجودو که متقدمین د قرآن کریم هغه آیتونه چې احکام سره تعلق ساتي سیاست سره تعلق ساتي دې باندې زور لګاو ځکه د پیرنګیانو 1100 کاله په مسلمانانو حکومت کړی. هغه به دا وي چې مولا کې دوړ مسجد ته نو دا یو ضرب المثل شو چې مولا بار څه کوي. نو قرآن خو دې لپاره نه راغلی خو انقلاب دپاره راغلی د تبدیلۍ دپاره راغلی. دا نه چې ته مونځ کوه او روژه نیسه دا خو مخکې هم کېده. ناغلی کی ناتی بخیر منہا کی قانونی قدرت اور احکام کی تبدیلی کی کیفیت. ما ننسخ من آیت ولی منسوخ کئ بس ما خپل کار دی ما منسوخ ضرور خو نشته دی منسوخ کوم. ما ننسخ من آیت و ننسها. تقدیم اول نسخ په څلور قسمه ده. نسخ په څو قسمه ده؟ په څلور قسمه. نسخ د قرآن په قرآن سره کلامی لا ينسخ کلام اللہ الا ما اقوله اجتهادا. نبی علیہ السلام سے کلامی لا ينسخ کلام اللہ الا ما اقوله اجتهادا. وکلام اللہ ينسخ کلامی. کلام اللہ ينسخ کلامی وکلامی لا ينسخ کلام اللہ الا ما اقوله اجتهادا. وکلامی لا ينسخ کلام اللہ. وکلام اللہ ينسخ کلامی وکلام اللہ ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن. وكلام الله ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن. وكنسخ القرآن سمعت أي كنسخ أحاديث القرآن. إضافة مصدر راغله ومصدر إضافة مصدر راغله مفعول ده. أو كما ينسخ بعض آياته بعضا أو كما ينسخ بعض آياته بعضا. نبي إضافة مصدر ده فاعل ده.
ودا خبره مشکات شریف کې ده. دویم نسخه په حدیث سره، دریم نسخه د حدیث په حدیث سره، څلورم په قرآن سره. امام شافعي رحمت الله علیه نسخ د مخالف نه مني. امام شافعي رحمت الله علیه نسخ د مخالفو نه مني، ځکه هغوی به خلک اعتراض کوي چې پیغمبر د خدای نه مني او خدای د پیغمبر نه مني. نو جواب دا دی چې دل اعتبار ځکه نشته دی چې خلک خدای اعتراض هم کوي چې خدای د خپله خبره په خپله نه مني، رسول صلی الله علیه وسلم خپله خبره په خپله نه مني. نو د خلکو خبرو له څه اعتبار دی؟ نو په صورت د توافق کې هم خلک اعتراض کوي. تقسیم د نسخې، تقسیم یو نسخه د حکم لفظاً و معناً راغلی، لکه سورة طلاق دا د بقرې نه وګدو، نبی علیہ السلام نه هیر شو، دا د بقرې نه وګدو لفظاً او معناً دواړه منسوخه شوی دی، بعض ځینې مختصر پاتې شوی دی. او دویم نسخ د لفظ راغلی حکم باقی، ذکر الشیخ والشیخة اذا زنایا فرجموهن نکالا من الله والله عزیز حکیم. يا لك ألا بلغوا عنا قومنا فإنا قد لقينا ربنا فرزياننا وأرضانا. فرزياننا وأرضانا. حکم باقی دے منز پہ نکی، او نسخه د حکم راغلی فقط لکه آیات د عفو پریز متقدمین منسوخ ده په آیات د قتال سره. آیات د عفو منسوخ ده پنځ د متقدمینو په آیات د قتال سره. او دریم تقسیم متواتر حدیث سره، نسخ ذاتی د کتاب الله جائز ده. دویم په مشهور سره نسخه وصفی د کتاب الله چې هغه ته تقید وي، هغه ته څه وي تقید. په مشهور حدیث سره نسخه وصفی د کتاب الله راځي،
او خبر واحد سره بیان د کتاب الله دا جائز دی. متواتر فائدہ کی علمی یقینی، مشهور فائدہ کی علم توانیہ، اور خبر واحد فائدہ کی علم ظنی. متواتر څه ته وایي؟ هغه دی چې د ټولو قرونو کې دومره خلکو نقل کړی وي چې د هغې اجماع او د هغې کذب بیا نشي کېدی، محال وي. مشهور هغه دی چې په قرن د اصحابو کې خبر واحد وي، بیا په ټولو قرونو کې متواتر ګرځېدلی وي. او خبر واحد هغه دی چې نه مشهور یا نه متواتر وي. او څلورم تقسیم د نسخ د متقدم په نسبت باندې تغییر فی الجمله ته ویل کیږي، تغییر فی الجمله. نو ځکه 500 آیاتونه زیات منسوخ هغه وي چې په کتاب الله کې دي، او متأخر په نسبت نسخ څه ته وایي؟ بیان د مودې د انتها د عمل د نسخ. متأخر په نسبت هغه څه وایي؟ نسخ، بیان د مودې د انتها د عمل په نسخ، هغه ته نسخ وایي. نو ځکه منسوخه آیاتونه هغه کم دي په کتاب الله کې. علامه سیوطي رحمت الله علیه فرمایي چې 60 آیاتونه منسوخ دي. شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې 4 آیاتونه منسوخ دي. او شاه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي اقول انه قد ثبت عندي بالاستقراء. شاه نور شاه کشمیری فرمایي اقول انه قد ثبت عندي بالاستقراء انه ما من آیة الا وهي محکمة في بعض جزئیاتها. فیض الباری کی لکھی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 286. ناغوی یو آیت منسوخ نشتی. نو دا متقدم په نسبت لا یکلف الله دا ناسخ دی د دې قول ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم به. نو دې کو تکلیف به مال اطاق ده، خو الله نه ورکړي. او متأخر فرمایي چې دا تفسیر دی. او 5م قسم د نسخ یهود نسخه بالکلیه نه مني، ځکه هغه دا وایي چې منسوخ الله را لېږه نو ناسخ ورته معلوم نو. نسخ هغه یهود نه مني، ځکه وایي چې الله رب العالمین ناسخ را لېږه نو منسوخ ورته معلوم نو. منسوخ الله را لګا نو ناسخ ورته معلوم نو دې سره جهل لازمي. او که معلومو را لګل نه شو نو دې سره عجز لازمي. نو فتعال الله علوا كبيرا، الله خود دینه منزه دی. نو موږ جواب ورکو چې نسخ جایز ده او دا بیان د تغییر دی په نس زمونږه، ځکه الله تعالی منسوخ مطلق ذکر کړی دی
او دې تسوي بیان د انتها د مودې د عمل ونز الله تعالی من بلا تشبیه لکه تشبیه نه ورکو خو بلا تشبیه لکه یو مریض حکیم مریض ته دوا ولیکي څو ورځې وروسته هغه دوا بیا بدل کړي نو مطلب څه چې دا بیان د تغییر دی په نس زمونږه ځکه الله تعالی منسوخ مطلق ذکر کړی دی او دا بیان د انتها د مودې د عمل ته ویل کېږي ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل غلط ہے کسی دلا بل آیت کی براشی يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قالوا أن الله جهرا ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب وارد ذلك كتابنا چې واپس شي تاسو د دین سره سنا د ایمان سره سنا کفارن مفعول به په چیز ته واپس شي کفر سیندی رحمت اللہ علیہ فرمائی انقلابی جماعت کو موقع آنے تک پہلو تہی کرنے کا حکم انقلابی جماعت کو موقع آنے تک پہلو تہی کرنے کا حکم حسدا من عند انفسهم دا مفعول له توجه زدنا من عند انفسهم دا نفسن د دوینا پس دا غنه چې کار شوی دی ته حق فعفو واصفحوا عفو ورته وکا اوزان په نانګاره کا فعفو منسوخ عند المتقدم په قتال سره او متأخر وي چې دا منسوخ نه دی واصفحوا اوزان بنا غرضك ترقي من الأدنى إلى الأعلى حتى يأتي الله بأمره تردي شيء راشي الله رب العالمين بحق الحكم سرا لغوي معنى معافي کول صفحة ځان ناخبره کول حكم الله سدي وقتلوهم وقاتلهم لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حكم سدي اقتلوهم حيث سقفتموه دا حكم براش حتى ياتي الله بأمره إن الله يقين الله رب العالمين على كل شيء قدير بارس من القدرة ولا يقيم الصلاة امر مسلم کوي منځونه ور کوي زکات هغه چې مخکې کوي تاسو د دانو لپاره څه خیر بیا مې پنځ د مندبه کې پنځ د الله رب العالمین یقینا الله په عمل تاسو نه لیدونکي دي سیندی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ انقلابی تحریک میں جہاد مقصود بالذات اور باقی ذرائع انقلابی تحریک میں جہاد مقصود بالذات اور باقی ذرائع ان اللہ یقین اللہ رب العالمین پر عمل استاسو لیدن کے وقالوا لن يدخل الجنہ شکوہ دا دباس پا خاتمہ کی د پنځو شکو ذکر کی وقالوا ويدي لن يدخل الجنة هرگز بداخل نشي جنت الا من كان هودا مگر هغه څوک چې يهوديان دي او نصارى نو وقالت اليهود
لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى. تلك أمانيهم دا ببنياد أميدون دي أو دا أمنية خبرت من مخيو أمانية جمد أمنية لك أساطير جمد أسطورة ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. قل ورته جواب دے هاتوا برهانکم پیش کے دلیل پر تاسو رښتونی بلا حق دمن اسلم وجهه لله چا چزان تابعدار طرف د الله تو دے نیکو کون کېو در پر اجر د هغه د بنز د رب د منه نبی رب د منه ولا هم يحزنون بغم جنش او بیان قانون ذکر نجات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خدمت مخلوق. نجات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خدمت مخلوق. سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے قالت اليہود شکوہ ثانی انکار عن الجانبین قالت اليہود یہودیان نصارا پہ دین منے او نصارا لیست اليہود ندی یہودیان پہ وشی منے هم يتلون الكتاب سرد دين جدا دوان لولي كتاب هما حق في زمانهما سرد دين جدا حق وبقبل زمانك هما حق في زمانهم كذلك قال الذين جواب دي كذلك دارن قال الذين يا كسانو تشبيه رغلا في القول قال الذين يا كسان لا يعلمون چنپود مثل قول پشان دوینا ددی دا تشبيه في البطلان هو تشبيه في القول او دوما تشبيه في البطلان. الله رب العالمين وفیصلو کی من ددی کی برز د قیامت په حادثه کې جدي په اختلاف کو ومن أظلم ممن منع مساجد الله زجر دے اور شکوم دا سوک دے غٹ ظالم دا چانا چی منی کئی جماعتونا چی یاد کردشی باغی منی باغی کی نم دا اللہ رب العالمین او کوشش کئی پا خرابولو داغی کی ظاہران باطنا اولائے کا دا کسان چی نما کانم نے مناسب دید پارا یدخلوها چی داخل شی دیتا الا خائفین مگر عجزان دید پر اپ دنیا کی شرمولنے پا آخرت کی عذاب نازیم عذاب درناک. من ازلم ممن منع مساجد اللہ دلتا کی داوی بلزی کی ہوئی ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذب بل ذکی ہوئے من ازلم من کتما شہادتا عنده من اللہ. نو مطلب دا ہے ہر یو پخپل نوعا کی غٹ ظالم ہر یو پخپل نوعا کی غٹ ظالم. دیجی کی سندھی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ یہود اور نصارہ کا فرقہ وارانہ تعصب اور مسلمانوں کی وسعت نظری. یہود اور نصارہ کا فرقہ وارانہ تعصب اور مسلمانوں کی وسعت نظری. اور څوک چې جماعت ورانی هغه د بردا عذاب او څوک چې جماعت جوړي انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. سورۃ توبہ 110 نمبر آیت. اور نبی علیہ السلام فرمائے اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشهدوا له بالایمان. اولئک ما کان لهم ان يدخلوا دیم پر دی جماعت تا داخلی کی دین جماعت تا ولی دا بشارت دے مسلمانانو تا.
او دوی چې راځي نو خایف وي او که راځي بې د صلح نه او د جزیې نه نو مه یې پرېږدئ یا بشارت دی او که راځي نو خایف به وي خو مناسب نه ده نو روانول خو درکنار جامع البیان دا معنی کړله اوس د دې نجاست حقیقي دی که ظاهري شافعي رحمت الله علیه فرمایي شوافع چې دې مطلق جمعه ته مه پرېږدئ نجاست د ظاهري هم دی حقیقي هم دی او احناف وایي چې نه د دې نجاست د ظاهري نه دی بلکې حقیقي دی ځکه نبی علیه الصلاة والسلام یو سړی جومات کې تړلی و لا مسلمان شوی نه و یا نبی علیه السلام سره وفدونه راغله جومات کې ورسره ملو شي خو په دواړو باندې چې عمل کوي نو مطلب دا دی چې شان شوکت سره دې نه راځي او دویمه خبره دا ده چې مناسب ولا نه ده و نجاست ظاهری نشته ده نجاست حقیقي دی د دې لپاره په ژوند د دنیا کې شرمولې پر ورځ د آخرت میں عذاب لوی دی ولله المشرق والمغرب ان منعتم الصلاة که تاسو د مانځه نه منې کی فلله المشرق والمغرب مشرق و مغرب خو زما دي نو چې مشرق مغرب د الله شو نو وسط هم د الله رب العالمین شو شمال و جنوب هم د الله شو یا دین مراد هغه سړی دی چې اشتباه پرې راغلی نو تحرا دې وکړي چې کوم طرف ته لمونځ کوي عبدالله ابن عمر فرمای چې مسافر کله د آبادۍ نه وځي نو چې د سورلۍ کوم طرف ته مخ هغه طرف ته لمونځ وکړي نفلي لمونځ او دلته کې سیندی رحمت الله علیه فرمایي قبله کې وحدت کی حکمت مرکزیت اور تنظیم دا قبله یو ولې ده په ټولو مسلمانانو قبله یو طرف ته ولی وی قبله کې وحدت کی حکمت مرکزیت اور تنظیم چې مرکزیت واسو څوک داسې کې څوک داسې کې څوک داسې کې نو وحدت ختمي مرکزیت ختمي فاینما تولوا کوم طرف چې مخ واړوي تاسو فسم وجه الله طلب کوي تاسو رضا الله رب العالمین یقینا الله رب العالمین غالب علم والده فراخ علم والده وقالوا اتخذ الله ولدا شکوى رابعه وقالوا دې اتخذ الله نسل الله رب ځان لپاره ولد نائب بخاری معنا کړل بخاری شریف نائب ولد دې ورته نائب وي لکه نصارا یهود نحن ابناء الله واحباؤه سبحانه پاک دی الله رب العالمین ولد ته ضرورت نشته بل له ما فی السماوات به یو سره څه کې ټول الله قدرت کې نه دي بلکې د الله پر اساس په اسمان او زمکه کې ابنیت کا سیندی رحمت الله علیه فرمای ابنیت کا باطل نظریہ ابن تاسو ضرورت دی ټول کائنات طرف نه دي ټول جمادات طرف نه دي نو ابنیت کا باطل نظریہ کل له قانتون دا ټول الله رب العالمین لپاره منقاد دي تابعدار دي نو چې د الله تابعدار دي نو معبود کیسے بنے گا به معبودان څنګه کېدې شي بدیع السماوات متبنات حاجت نشته بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو زمکه ده اذا قضا امرا کله چې وي یو کار ته کون شاف یکون غشي الذين يا کسان لا يعلمون چې نه پوهیږي شکوى خامسه
ولې خبرې نه کوي الله موږ سره او تاتینا یا ولې پیش کې موږ ته نشانه کذالک دغه رنګي وینا کړوا کسانو چې پشان دي مخکې د دینه مثل قول پشان د قول لدی سورۃ انعام کې براشي 125 نمبر آیت لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما اوتي رسول الله تشابهات قلوبهم ګډوډ شوي زړونه دي قد بينا الآيات یقینا بیان کړي دلایل دا قام د پاره چې یقین کوي ان ارسلناک تسلی برای نبی علیہ السلام یقینا موږ را لګره ته بالحق په حق سره بشیر و نذیر يرون کې زیر ور کون کې يرون کې ولا تسالو تپوس نشي کېده ستانه عن اصحاب الجحیم مبارک جهنميانو کې کن فیکون دیکھئے اوسو تحقیق دی چې کن فیکون عبارت دے د سرعت ترتب نه مراد نه په امر د الله تعالی یعنی الله تعالی کن نو وي دا د سرعت ترتب نه کن فیکون عبارت دے د سرعت ترتب نه مراد دا الله رب العالمین والله کن نو دا امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي امو یو چې کن وي او اراده مو کی نو مکون پیدا شي نو علت د ایجاب سره مرکب ده البته کن ته حاجت نشته البته کون وی زکا چې قران کې راغلي الله کلام کې راغلي کلام نه معلومي البته مونږ ته علم د ویلو د کون نشته چې ولي وي دویم دا چې لفظ د کون قدیم دی او تعلق د کون د مکون سره حادث دی لفظ د کون څه دی قدیم او تعلق د کون د مکون سره حادث دی او دا موږ ځکه وایو چې قدم د مکون لا نشي چې مخکې کېدل د څه شي مکون را نشي قدم دا لازم نشي دا نسبت د تعلق د کون د مکون سره دا لا موجود دی ولا معدوم چې حاجت بل کون تر نشي ځکه چې یو کون د پر به بل وي نو تعلق د کون د مکون سره لا موجود او لا معدوم چې نسبت بل کون ته حاجت بل کون تر نشي یا لفظ د کون حادث دی دا پیدا دی به د واسطې د بل کون نه یا لفظ د کون حادث دی خو پیدا دی به د واسطې د بل کون نه ځکه به تسلسل لازمي به څه لازمي کی تسلسل او دریم دار چې مخاطب د کون معدوم دی په خارج کې او موجود دی په علم الهي کې ځکه یو شی چې موجود دی به ورته کون څنګه وي نو موږ ورته یو چې معلوم دی په علم الهي کې خو معدوم دی په خارج کې نو ځکه ورته کون وي نو تحصیل له حاصل عمرانه تحصیل له حاصل عمرانه نو ځکه معدوم دی په خارج کې او خطاب معدوم بحثت عمرانه ځکه چې موجود دی په علم الهي کې دغه به اعتراض دار چې معدوم یو شی موجود نه هغه ته خطاب څنګه کې کون موږ چې موجود دی په علم الهي کې نو خطاب معدوم بحثت رانه او دا تحقیق کړل مولانا شریف علي تنویر رحمت الله لن تر ظاهر زجر ده هرگز برازي نشستانه يهودانو نصارا تر دې پورې چې تابعداري کې د ملت د دین د دي ذکر د نصاراو چې راشي نو مراد نه هر باطل پرست خلک او ذکر د نصاراو هم دسي چې خلک خپل عبادت ترابولي خپل لیډرشپ ترابولي باطل پرست خلک
قل ورته انه هدى الله يقين هدایت الله دی او کچرته ته تابعداریو کې د خواهشاتو دی پس دا غنه چراغل لته علم نبی سره پر د الله نه ولی او نصير الذين آتيناهم الكتاب دلیل نقلی از سابقه دلیل نقلی از سابقه الذين كسان آتيناهم الكتاب چور کړه ما دوی ته کتاب يتلون لولي غير حق تلاوتي يؤمنون به هغه من ایمان وو د قران حق ادا کول الفاظ به صحیح وي او ځان وي پوکې حق تلاوتي اولئک ذا خلق ایمان وروړي په دې باندې ومن يكفر به چا انکار کوي د نه اولئک ذا کسان د توانیان یا بني اسرائیل اذكروا د باس په خاتمه کې اعاده بني اسرائیل برای مراعات النذیر د باس په خاتمه کې اعاده بني اسرائیل برای مراعات النذیر یا بني اسرائیل اذكروا یا بني اسرائیل یاد کې نعمت ما چې کړه ما په تاسو باندې یقینا ما غوړه کړی تاسو العالمین په مخلوقات د خپل زماني یا فضیلت جزئی واتقوا يرګ یومن دا ورځ نه چې بدله بنه شور کوله نفس د بل نفس نه وشي انه به قبول کړي شي دا غنا څه بدله سفارش ولا تنفع او نه بنفر سوي لشيغه شفاعت او نو د سره امداد وکړي شي ذبتلا ابراهيم ربه بكلمات مسله رسالت بیان او دا اول اعتراض جواب وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کله چې امتحان وکړبستا رب داغه ابراهيم عليه السلام باندې کلمات به کلمات په یسو کلمو سره فاطمه نه پوره کړه غلره قال وی الله پاک یقینا ز جوړم سره پاره امام د پاره د خلکو امام قال وی دو من ذریته د اولاد زمانہ قال وی الله پاک لا نالو نرسیږي واده زما ظالمانو ته सिंधी रहमत उल्लाह अलैह फरमाए नबूवत और कौमों की लीडरशिप का वादा सिंधी रहमत उल्लाह अलैह फरमाए नबूवत और कौमों की लीडरशिप का वादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद के लिए दो वعدे सदाकत और दागे शहादतुन वعدे की सदाकत और उनकी शहादतें नबूवत और कौमों की लीडरशिप का वादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद के लिए वعदे की सदाकत और उनकी शहादतें قال ومن ذريتي قال لا نراد الظالمين دی چې سوال زمون په باره کې شه دی جوابدار چې سوال تاسو باره کې شه دی خو منظور شوی نه دی یا شوی دی خو نه دی قبول شوی ځکه تاسو ظالمان ولې ځکه بنیت الکعبه للتوحید فلم تشركون فيه کعبه د توحید لپاره تاسو به شرک ولې دویمه د معنا دا چې اجعل اماما بعض ذریت د بعض ذریت لپاره وعده شي ټول لپاره نه شي هغه څوک دي چې ظالمان نه جامع البیان دا معنا کړل یا تاسو د لپاره سره وعده نه ده شوی یا مطلب دا من ينتفع من ذریتی بامامتی
د دې وعده نه بلکې د نفي وعده ده چې انتفاع به څوک اخلي زما د اولاد نه زما په امامت سره. نو الله قال لا ينال وعد الظالمين، ظالمان نشي واست. وای جعلنا البيت مثابة للناس، او کله چې مو ګرځو بیت الله شریف زید ثواب د خلکو یو من پکې په 1 لاکھ مکه معظمه بیت مدینه منوره بیت المقدس کې په 50 زره مثابة للناس زید بار د ثواب د خلکو و امنا زید امن. امنا کې اختلاف دی، شافعي رحمت الله علیه ټول امن ورکړي، امام سے وی نه. شافعي صاحب امن نه انکار کی، امام صاحب او چې لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم. ابو شریح ولا جواب ورکړو چې دا ما د نبی رسول الله نه دی ویل. تغایب حجاج ابن سبت تغایب ز حاضر. حضرت سعید ابن جبیر ولا دا جواب ورکړ. واتخذوا جوړ کې من مقام ابراهیم زید ابراهیم علیه السلام نه مصلی زید منزو مقام ابراهیم باغه من په غټي با ابراهیم علیه السلام ورته د خپل چاپونه به وسنجته به د قواضی په شک بره بخود. نو عمر رضی الله تعالی عنہ اعلان تخزمو ولې نه جوړو دین دا حکم راغی چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. واحد نا حکم کړه مونږه ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته طاهر بیتیا چې پاک کې کور زمال طائفین د پر طواف کوونکو والعاکفین بیرون خلق راځي کدا اندرون راځي والعاکفین رکو کوونکو د پاره سجده کوونکو د پاره. صوفیه کرام د طاهر بیتیا نه زلو مخني بیت الله مخني خدا تحریف نه دی ځکه حدیث کې لا يسعني ارض ولا سما زمکه اسمان باندې شي زیږولې الله وي بلکې د مسلمان په زړه کې زیږي. د مسلمان زړه چې چا خپګه اهتز عرش الرحمن. وایس قال ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام اے رب زما وګرځي دې کله راز کله د امن او ورکی آل داغه ته من الثمرات هر قسمه میوه مدینه د پر نبی علیہ السلام دعا کړو چې خدای پاک د مکه نه زیات ثمرات پدې کې مګرځي. رب اجعل هذا بلدا او هذا البلد امرا چې آباد وینو بیا هذا البلد. من آمن منهم آسوک چې ایمان راوړل دي نو په الله پاک باندې پرز د آخرت باندې. قالوا یا الله پاک من کفر چا چې انکار کو فومتیو ارزقو اخل ګل عمر رزق ورکو فومتیو نو فایده ورته ورکم قلیلا لغنی. ثم اضطروا بیا راکاگم الى عذاب النار عذاب د اورتا بیس المصیر ناکار زید. وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ابتلاء د ابتلاء نه ثابتي معتزله فرقه د ابتلاء نه ثابتي چې علم د الله تعالی په اشیاء من قبل الكون نشته یو شی چې پیدا نه علم د الله تعالی په هغه باندې نه. ذکر کئی نو بیا ابتلا ولی کئی. اہل سنت والجماعت فرمائی چې علم د الله تعالی په اشیاء منی قبل الکون شتا لکه څنګه چې بعد الکون دی. ذکر بل ذکر الله فرمائی
سورة طلاق چې وان الله قد احاط بكل شيء علما. او دا امتحان چې کوي نو دا لپاره د معلومولو نور خلقو ته دی، د پاره د معلومولو نور خلقو بکلمات لسنتون مراد دی، بکلمات لسنتون. هغه چې مزمزه ده، استنشاق ده، مسواک ده، قص الشارب، اعفاء اللحيه، قص الاظافر، نكون وسكور، نطف الابطين، وحلق العانه، او ختنه کول او استنجا کول. تسهیل ولا ذلك اللي مشکات شریف دا حدیث دی. امام سندی رحمت الله علیه فرمای چې دین مراد اورته دنګل په بیابان کې خزا او بچي پر خودل، ذبح د بچي کول، هجرت کول مراد دی. شیخ القرآن د پندای رحمه الله فرمای چې اتمام د اوامرو ادا کول اوامرو او د نواهیونه ځان بچ کول، د نواهیونه ځان بچ کول، او دارنګه دلایل د وحدانیت، دلایل د وحدانیت. او امنا کې من خبرو کې امام شافعي صاحب مذهب دا دی چې اهل د حرم دا په امن دي د عذاب د آخرت. امام سبوی چې په امن کېږي د عذاب د دنیا نه. نو که جنایت کوونکی وتښتېد حرم ته نو ته دنده خو قتلولی نه شي، نو رصد پې بند کړه، چې رصد دې بند کړه، دې به ستړی شي راوبوځي، نو په سزا ولې به بل ځای کې ورکړه. عمرو بن سعید د والیو د یزید د طرف نه په مدینه منوره کې، په مکه معظمه کې عبد الله ابن زبیر هغه د یزید د بیعت نه منع کړی و، نو دوه پسې لښکر ولېږه. نو ابو شریح ورته ووي چې لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دمن. دې کې وینه تیول او بوټه کټ کول دا ناجیز دي. عمر ورته وی چې ان الله حرم، ان الحرم لا يعيز عاصيا ولا فارا بدم. مشکات شریف کې ده 388 صفحه 38 او دا دلیل دی مشافی دی. مسلک حنفی جواب داله چې ابو شریح دا قول په هغه وخت کې رد کړی دی، او ویلي چې دا قول د نبی علیہ السلام قول نه دی. او شریح وی چې سمعت اذنیه، ما د نبی علیہ السلام خپل اوریدل، حواسو می کار کو، ما لیدو، سترګو روغ ما، او ته غایب وی، ما درته دا خبره وکړله، اوس تا خپله خوښه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، کله چې پورته کې ابراهيم عليه السلام قواعد من البيت د بیت الله نو اسماعیل علیه السلام ربنا وهم یقولون ربنا بنیادونه خو مخکې وکنه، دا خو مخکې نه جوړو، خو طوفان نوح کې به برخطر، نو په هغه بنیادونو باندې دوباره
کار شروع ربنا تقبل منا یا رب زمونږه قبول کې زمونږ نه انک یقینا ته انت خالص ته سمیع اوریدونکي العلیم علم والای تاکید برای قصر دی ربنا یا رب زمونږه وجعلنا وګرځې موږ لره تابعدار د خپل ځان او د اولاد زمونږ نه امت تابعدار سره لپاره او خې موږ ته مناسکنا طریقې د حج زمونږه او دا رد دی په بدعاتو باندې چې طریقه به هغه چې هغه منقوله مهرباني وکړي په موږ یقینا ته تواب رحیم رحم والای ربنا یا رب زمونږه وابعث فیهم اولئک بدی کی رسولا منهم رسول د جنس د دوی نه مصداق نبی علیہ السلام دین د نبی علیہ السلام دین ابراهیمی دی ځکه داغه دعا مصداق دی نو څوک چې ابراهیمی او د نبی علیہ السلام تابعدار یتلو علیهم چلی په دې من آیاتنا استا وعظین ويعلمهم الكتاب او خیدت کتاب تجوید او کتاب قرات والكتاب مدرسین مراد والحکمه فقه مراد ويزکیهم تزکیه تصوف کې دي یقینا عزیز حلیم حکیم حکمت والای ومن يرغب چوکچی ومن يرغب عن ملتي اسوق دې چې مخبوواړي د ملت ابراهيم عليه السلام نه مگر اسوق سفیان افسو چې تاوان کې ورزول دی لونه کړه د ځان خپل او یقینا غره کړه الله رب العالمین ابراهيم عليه السلام په دنیا کې یقینا د په آخرت کې من صالحین نیکانو نه دي رغب عنه وماند ارزانه رغب الیه امال الیه رغب عنه ارزانه رغب الیه امال الیه اور رغب به یا من رشی یا بارشی نو په معنا غوړه کول د یو شی په بل باندې ولا يرغبون بانفسهم عن نفسي سورۃ توبه کې 12 نمبر آیت کې براشي ولا يرغبون بانفسهم عن نفسه نو رغب عنه ارزانه رغب الیه مال الیه رغب به یا من رشی نو په معنا د غوړه کولو د یو شی په بل باندې وإذ قال له کله چې وې د بیان کمال فی نفسه بیان کمال فی نفسه وإذ قال له کله چې وې د طرف د تابعدار شوی تابعدار شم د رب العالمین د طرفنا وصیت کړه په دې سره ابراهیم علیه السلام په دې دین سره بیان تکمیل غیر و یعقوب علیه السلام او څه ویلې چې بچیانو یقینا الله غوړه کړی تاسو لپاره په دین کې نو ممره فی حال من الاحوال مگر تاسو مسلمانان ام کنتم شهداء د دویم اعتراض جواب چې دیوی یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وصیت په يهودیت سره کړ نو جواب دار الست تعلموا ان يعقوب يوم مات اوصى ببنيه باليهوديه الست تعلموا ان يعقوب يوم مات الست تعلموا ان يعقوب يوم مات اوصى ببنيه باليهوديه ام كنتم شهداء سوى تاسو حاضر کله شي حاضر شو یعقوب علیه السلام تمر اسباب د وفات اس قال لبني کله چې بچانو خپلوتا ما تعبدون من بعدي بدل اذن د څه شي بندگی به تاسو کوئ پس زمانہ ما خدای الله کولتا هو د شاکو قالو دوی نعبدو الہ کوم بندگی کو د الہ استا چې الہ د پلار نکست ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام نو پته لګي چې تر من اطلاق د پلار کی ځکه یعقوب علیه السلام خو د اسحاق علیه السلام جو مدي بچانو چې د پلان ستا موږ د خپل د آبا او اجداد د معبود عبادت کوو آبا او اجداد څوک دي ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام نو تر من اطلاق د شا کیږي د پلار کی هم رجل سن وابي لکه عباس رضی الله تعالی عنہ پر زکات یې نور کو
نبی علیہ السلام هغه ته چې دنه قلار شي سره د سګنه زکات هم بزور کوم راتلونکي کال کې هم زور کوم بل کال کې زوم تاسو ته پته نه دی عام الرجل السنوابي ابراهيم عليه السلام دي اسحاق عليه السلام دي اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام اله واحد اله یو ونحن له مسلمون من دي الله تابعدار یو تلك امه قد خلت ذات فاضله تابعداري کول هم پکار دي چې صراط مستقیم باندې اسوی سندھی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ نئے قانون الہی کی پیروی کا حکم اور پرانے نظام کی اچھی باتیں لینے کا حکم. نئی قانون الہی کی پیروی کا حکم اور پرانے نظام کی اچھی باتیں لینے کا حکم. تلک امتون د امت قد خلا یقینا تیر شوی دی د دې لپاره چې دې کسب کړي تاسو لپاره چې تاسو کسب کړي دي. دویمه د درېمه اعتراض جواب دی چې دوی زمون پښته پناشته زمون په شامل غټ خلک ولاړ دي. ولا تسالون تپوس نشي کې د تاسو نه ما كانوا يعملون د عملون دي. ځکه نبی علیہ السلام حضرت فاطمه ته یا فاطمه تنقذي نفسك من النار ما اغني لك من الله شيء. تابعداري پکار. وقالوا ويكونوا هودا شي يهوديان او نصارى تهتدوا وتقدير ده عبارت ده سده. وقالوا كونوا هودا تهتدوا وقالوا كونوا نصارى تهتدوا. اصلور میں اعتراض جواب چې نصرانیت او يهودیت دي حق وي. نو جواب دا قل بل ملت ابراهيم حنيفا بلکہ دین د ابراهيم عليه السلام حق دے حنیفا چې پاک دے. قل بل ملت ابراهيم حنيفا حنیفا حال د ابراهيم نه او حال خو مبین وی د هيئت د فاعل یا د مفعول. نو ابراهيم خو مضاف الیه ده. نو جواب دا شو چې حذف د مضاف راغله ده او مضاف الیه قائم مقام ده. نو مضاف الیه حکما مفعول به ګرځیدل ده. نو حالت نه صحیح شو ځکه مفعول یا صراحتا ذکر وی یا حکما. یا جواب دار چې دا اضافت مصدر ته ده. اضافت مصدر ته ده او مصدر کې کله اضافت فاعل ته کی کله مفعول ته کی. نو ملت مصدر ده. نو یا ملت مصدر ده. نو بلا تعویل حنیفا حال صحیح شو. قل بل ملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله. سندھی رحمت اللہ علیہ فرمائی روحانی اور مادی ترقی کے جامع بین الاقوامی پروگرام. سندھی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ روحانی اور مادی ترقی کے جامع بین الاقوامی پروگرام کے بانی کی اتباع کا حکم. روحانی اور مادی ترقی کے جامعہ بین الاقوامی پروگرام کے بانی کی اتباع کا حکم. قول ورته آمنا بالله من ایمان اورل په الله په مناجر علیه گلی شوی د منتاجر علیه گلی شوی ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او اولاد د دې ته جوړ کړی شي موسی علیه السلام عیسی علیه السلام جوړ کړی شي نبیانو تر د دینه فرق نکوم په یو کس د دوی کې فی نفس الایمان لا فی الدرجات. سندھی رحمت اللہ علیہ فرمائی مسلمانوں کی وسیع اور بین الاقوامی نقطہ نظر انتہا پسند منگنی بھی دغا خرک دے من طول انبیاء من سو فرمائی مسلمانوں کی
وسیع اور بین الاقوامی نقطہ نظر ونحن له مسلمون من دی الله پر تابعدار فین امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا کتا سو ایمان روړ پشان دی ایمان د خلق یقینا تاسو پنی غلار شي کتا سو مخ وړو یقینا دی په ضد لري کې دی فسيكفيكم الله کافی دې تاسو پر دوی نه الله پاک یا غواخ بو کې الله پاک ستاره دوی نه او دا الله اوریدن کې علم والده سندھی رحمۃ اللہ علیہ دیجیے کہ فرمائی کہ بین الاقوامی پروگرام کی مخالفت کا انجام ناکامی ہے بین الاقوامی پروگرام کی مخالفت کا انجام ناکامی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ما موصولا ومثل زائد دے و تجدید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ یعنی بما آمنتم به فإن آمنوا بما آمنتم به ما موصولا ومثل زائد او دیمه توجیه داره فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم به تعالى فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم به تعالى فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم به تعالى نو به با زائد شول یا ما موصولا مثل زائد یا فإن آمنوا ایمانا مثل ایمانکم به تعالی نو با زائد او ما مصدریه ده با زائده او ما مصدریه او د دې مخاطب څوک دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ایمان او صحابه کرام نو معلومه شو چې ایمان د صحابه کرامو دا معیار دی د نور د دا خبر لیکل معرفت القرآن معلومه شو چې ایمان د صحابه معیار دی د نور د صبغت الله رنگ شي پرنګ د الله کې یادا صبغن الله صبغن الله صبغه یقول قبلنا صبغت الله قولوا قبلنا صبغت الله نصارى بچو شو به سور رنگ کې به واچو به راو بيستوي الان صار نصرانيه اوس د نصر الله په دې نه کې صبغت الله رنگ شي پرنګ د الله کې ومن احسن څوک ډېر خسته د الله نه پرنګولو کې ونحن له عابدون موږ د الله پر بندګیان عبادت کو قل ورته تحاجون فی الله اچ جګړه کوي ما سره مناظره کوي زما سره حجت نسه فی الله ای فی دین الله فی توحید الله خدا الله پاک رب تاسو دې رب زمونږ دې او زمونږ پر اعمال زمونږ دې تاسو پر اعمال تاسو دې موږ دې الله پر خالص کوون کې د دین خوري ام تقولون رسولور می اعتراض جواب او دلته کې حضرت سندھی فرمای چې یهودیت اور نصرانیت کی تنگ ذہنیت یہودیت اور نصرانیت کی تنگ ذہنیت ہم تقولون سوائے تاسو ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد د یهود یهودیان یا نصرانیان تاسو اول محدود کوي او بین الاقوامی خلق ابراہیم علیہ السلام سو بین الاقوامی انسان تاسو محدود کوي ځان پس راکاږي یہودیت اور نصرانیت کی تنگ ذہنیت قل ورته انتم عالم وام الله تاسو خپويږي ک الله خپوي څوک د غټ ظالم دا اچانه چې پټي گواهی لره چې پنځ دا غد امین الله دا الله نو الله والله پاک نه دی خبر دا مولون استاد سنا کتمه شهادت امین الله متعلق ده برکتما کتمه پورې متعلق نه دي ځکه کتمان خو د خدای نه متصور نه دي الله نو کتمان نشي کېدی
او اسم تفضیل په معنی د صيغه د مبالغه. او که په خپل معنی شي نو هر سړی په خپل نوع کې غټ ظالم دی. ومن ازلم څوک دی غټ ظالم ممن دا چانه کتم شهادتن چې پټي گواہی چې بنز دا د الله نه الله نه خو نشي پټي دي. ومن الله نه دی الله رب العالمین. نو کتم شهادتن ثابتا عنده من الله، کتم شهادتن ثابتا عنده من الله. نو من الله متعلق بر ثابتا نه بر کتم. ومن الله نه دی الله پاک غافل د عمل ستاسو نه. تلک امتون دا امت اعاده برای تاکید او برای تاسیس هم راځي. تلک امتون دا امت قد خلت یقینا تیر شوی دا لپاره چې هغه کسب کړي استاد لپاره چې تاسو کسب کوي ولا تسألون تپوس نشي کېدای تاسو نه عما كانوا يعملون دا عمل څه څه دولسنی زي بس أقول شكرا بس شيء برخو.